13 جمعه باندې د روح بیان استاسو په مخ کې عزیزانو دومره قدر خبره ذهن کې یاد ساتل پکار دي چې روح دا یو پټه معامله ده. هغه وخت کې سړی ته پته ولګي چې څو وخت کې روح دی وزي نو بیا د هر انسان چې ده عین الیقین پراشي چې اوس روح کم خلاړو زکم خلاړ. د روح په مسله کې د علماو ډېر زیات اقوال موجود دي. علامه ابن قیم چې دا د حدیث حافظ گویا هغه محدث توای چې هغه ته 3 لک حدیث سره د سند یاد. اوس سند څه ته وای؟ زما بعض خبرو کې لوی مشکل چې دی هغه دی چې د الف ب ت س غوندې خبره دې نه کړي نو بیا خلق په پویدل مشکل، ځکه چې هر سړی په دې میدان کې بالکل دیوال دی. اوس په سند باندې عام خلق چرته پويږي چې حافظ ابن قیم چې دی هغه ته 3 لک حدیث سره د سند یاد. سند دې ته وای حدثنا فلان، دا محدث وای چې ما ته حدیث بیان کړو فلانی، قال حدثنا فلان، افلانی وی چې ما ته حدیث بیان کړو فلانی، قال حدثنا فلان، بیا غفلانی وی چې ما ته حدیث بیان کړو فلانی. نو دریم کس وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هکذا، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دا څه کړي دې ته سند د حدیث وي. نو حافظ ابن قیم ته د حدیث د الفاظ سره سره د هر حدیث سند یاد. اوس 3 لک حدیث چې یو سړی ته سره د سند نه یاد وي، اندازو کوي چې د دې سړی به کم مقام وي. تاسو وای په ایمان په دې جمعات کې چې ناس کې یو حدیث تاسو ته یاد دی؟ ها وای ما یاد دی درته یو حدیث، یو ورکوټه غوندې حدیث دا تاسو ته یاد دی. نو مونږ هم خلق یو، بنی آدم یو. د هغه خلقونه زمونږ ژوند یو په کروڑها درجه اوچت، زمونږ اوسېدل وګوره په څنګه کورونو کې، زمونږ جامې، زمونږ خوراک، زمونږ اسکاک دا وګوره. او د هغه خلقو اوسېدل د کجورو د پاڼو په دیوالو، د کجورو د پاڼو په چتو، او په توشک کې به د مالوچو په ځای د کجورو پاڼې اچولې، په اوړي کې یخې اوبه نه وي او په ژمي کې ګرمې اوبه نه وي، او خوراک یې څه کجورې او ستوان. دا ستا د زمانې دا سبزیانې چې کومې دي دا هم نه وي. او شوق او ذوق دا و چې یو محدث ته به 3 لک حدیث یاد. محدثینو کې 3 اقسام دي، یو حافظ دی، یو حاکم دی، یو محیط. عزیزانو یو محدث ته به پکې داسې مو چې هغه ته به 14 لک حدیث یاد، 14 لک حدیث. نو عرض مې داو چې علامه ابن قیم دا حافظ د حدیث. اوس چې کوم قوم د قوم داسې وي چې هغه دعوه کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی توب او د خپل پیغمبر یو خبر هم ورته یاد نه یو خبر، دا قوم هم څه په قومونو کې شمار دي یا دا خلق بنی آدم هم دي؟ دوی نه خو حیوانات خدي. په خدای باور وکړه چې دین مخ کې خزي زنانه وته بچ کوم روایت یاد، کوم حدیث به ورته یاد، صحابه غوندې خلق به ورتله او پس پرده به د زنانو نه د حدیث تپوس کو. نو دیو جنا عزیزانو هغه زړه تباہ دی، هغه زړه مړ دی چې کوم زړه کې حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، هغه زړه تباہ. اسی منځونه ډیر کوي، منځونه کوي. ما درته ارزو کو چې مونږ سره کوي. تاسو مونږ داسې دی لکه سړی چې پتاڼه کې ونی وشي او خپلوان ورپسې منډې ترړې وای، نو هغه دې د پاره نه وي هغه منډې ترړې چې دا تاڼه خوخه ده. تاسو تاڼې خوخې دي په ایمان؟ خوخې دي. دا کچرایم خوخې دي. کچرونه چې تاسو ځای راځي نو دا مجستریټان هم خوخې مخونه در باندې ډېر خلګي یا د تانیدارانو مخونه در باندې ډېر خلګي، خو ولا ځای راځي دې د پاره چې سړی در نه نیولې نه چې دا سړی را پریدي. دا معنا نه ده چې تاڼه دې خوخه ده یا کچرای دې خوخه. نو جمعات له په دې نیت نه راځي چې خدای دې خوښ دی یا رسول دې خوښ دی، په دې نیت راځي چې د دوزخ ته اورېدلې دي چې چرته اور کې مې خدای پاک وانه چي. وای په ایمان ده سیدا کنه ها دا دې اورېدلې چې د مرګ نه وروسته دوزخ او اور دې. او بعضی مولیان وایي چې وروره پکې اجتهاد او د اجتهاد په خوله کې میچند او په میچنې کې به سړی ورچي او پکې به ګرځي او دلیږي به پلانې بوی بیړی غرکش. هله جومات له منډه کې چې میچنې کې وړه نه شو. نو جومات له دغې له راځي
جمعات لدلیل نه راځي او نه په جمعات کې مونږ دې د پاره کوي چې ستاسو خدای خوښ دی یا ستاسو رسول زه دا پوهېږم او کني را میدان ته شي چې خبرې وکړي که د چا خدای خوښي نو د خدای خبرې به خوښي که نه به یې خوښي به تاسو وایئ دا اوس خو ټول سیاسیان دي لیډر لنګه شوی دا خو هر سړي د مور میړه چې دی لیډر دی هر سړی چې ګورې لیډرګی کومې پارټۍ والا نه چې تپوس کوي د خپل لیډر ټولې خبرې ورته یادي که نه یاد جمعیت العلماء والا نه چې تپوس وکوي مولانا فضل الرحمان هغه داسې ویل هغه پیپل پارټۍ والا نه چې تپوس وکوي بېنظیره خو هسې د خوند شی دی هغې داسې ویل هغې دا 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 جواب ورکړو هغې دا تقریر وکړو هر یو نیشنل والاو نه چې تپوس وکوي ولی خان او ولی خان دا ویل دا ویل هغه دا ویل هغه دا ویل جماعت اسلامی والاو نه چې تپوس وکوي صاحب قاضي حسین احمد صاحب هغه دا ویل هغه دا ویل هغه دا ویل هر یو نه چې تپوس کوي د خپل لیډر مکمل تقریرونه ورته یاد دي که نه دي د سن صفر د زمانې نه دلایل ورته یاد دي د سن صفر زمانې د دنیا د لیډر چې ورسره محبت دی او د جناب محمد رسول الله یو حدیث درته یاد نه د خدای د کلام یو آیات درته یاد نه دی نو ستا خدای خوښ دی یا ستا رسول خوښ دی نو خوښې مخې نشته ماما ځان مه ستړی کوئ که مین نه یئ او عاشقان نه یئ نو په دې ټکر والو به جنت نه ملاوي او په دې ټکر والو به د خدای دیدار نه ملاویږي او په دې ټکر والو به د پیغمبر قرب او د هغه هم نشیني نه ملي دا زمونږ هسې ډغري زړم بتخانه ده تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ردی بتخانه ده او منځونه ډېر کې عشق او بیا عشق بد چا پشان کې درا بیا بصری غوندې به کې خزه ده خدای ته التجا کوي چې یا الله ته پوهې زما په زړه چې زه دا عبادت که دې دپاره کوم چې ته ماله جنت راکا نو ای الله ستا دې په خپل ذات قسمي چې په ما عمر له جنت حرام کا عمر له چې ماله جنت رانه ستا دې په خپل ذات قسمي که زه دا عبادت دې دپاره کوم چې ته ما د جهنم نه بچ کا نو خدای بیا دې ستا په ذات قسمي چې ما ټول عمر په جهنم کې واچوه ټول عمر یریږم ته نه او که نه ته پوهې چې ای الله زه عبادت دې دپاره نه کوم چې ته ماله جنت راکا زه عبادت دې دپاره نه کوم چې ته ما د دوزخ نه بچ کا ته په دې پوهې زه عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شي نو چې هر کله زه عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شي نو ته زما شه که نه نو آواز ورته وشو چې رابعه بصري زه د هغه ورځې نه ستایم چې په کومې ورځې ستا پړه کې اراده دا پیدا شوې نو عرض مې دا و عبادت کې به د دا نیت نه چې جنت راکاو ده حدیث کې راځي یو صحابي به دعا کوله چې یا الله جنت کې ښي طرف ته هغه سپینه ماڼۍ چې ده هغه ما لره حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې الله بنده خبره اوږدوه ما دا وایه چې خدای جنت ته مې ورننه باسې او چې ننوتې یو ځل هر څه به ستایي خبره په ننوتو کې ده اوس مونږ دعا کوو صاحبانه دعا وکړئ چې خدای پاکه دا پلانی مړ دی اته واړه جنت ورکړي اته واړه جنت دا اوس دعا ده اته واړه جنت چې تا دله ورکړه نو ته به کوم خوځې یعنې کل بل خو اته جنت دي نو اته واړه خو تا دله ورکړه او ته به کوم خوځې نو زمونږ هېڅ شی د سړیتوب نه هېڅ نم دعاګانې د سړیتوب دي او نم منځونه د سړیتوب دي او نم ژوند د سړی او نم کردار د سړیتوب نو عزیزانو عرض مې دا و حدیث یاد کړئ حافظ ابن قیم 3 لکه حدیث ورته یاد او هر یو حدیث سره د سند ورته یاد دا دومره لوی بحث مې درته دې پورې وکړو چې دا هغه علما دي او هغه لوی خلق دي چې دی په یو حدیث پسې په سونو میل مزل کړي دا به ورته پته ولګېده چې دې ځای نه مصر کې یو عالم دی او هغه ته یو حدیث یاد دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې ځای نه به مصر ته پیدا سړی روان نو اندازه کوه چې دې ځای نه مصر ته پیدا په کلونو مزل به نو په یو حدیث پسې به په کلونو مزل کول نن حدیث تاسو د خولې ته راغلی د خولې ته لیکن دا بدبخت قوم یادول خو یې څه کې اورېدو ته هم تیار نه دي اورېدو ته زما دې په خدای قسمی که ته د پیغمبر حدیث اورېدو ته تیار نه او د پیغمبر حدیث یادولو ته تیار نه
په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت تم تیار نه. کته د قرآن الفاظ او معانی زده کولو ته تیار نه، په قیامت کې به ستا بخنې تم تیار. دا زما د کور خبره نه ده، دا د قرآن خبره ده چې قیامت کې به ته ړوند را پاسې د قبر نه ړوند، ته به آواز وکې چې یا رب لما حشرتنی اعما، خدای زه دې ړوند ولې د قبر نه را پاسول، وقد كنت بصیرا، زه خو دنیا کې بنا وم، اوس دې ړوند ولې را پاسول. نو د دې جواب به څه وشي؟ جواب به دا وشي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ړوند مې ذکر را پاسولې چې زما قرآن تا ته راغلی او تا شاته غورځولی. نو کذالک الیوم تنسا، الله به وایي چې تا زما قرآن هیر کړی، نن تم زما هیرې، ته مې هیرې، خبرم درنه نه یم چې ته څوک شته که. نو په قیامت کې به تاسو د خدای هیر یې، که ربونه کاله به د حشر په میدان ولاړ یئ او حساب بم نه شروع کیږي، الله دې د هغه هلاکت نه ته زما هیر یې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې منځونه دې دپاره مه کوئ چې تاڼم فرض کړی د جومات، د جومات خپل شان دی، د جومات خپل مقام دی، د جومات خپل رتبه ده. جومات له چې ته راننوځې دا به تصور کوې چې دلته خدای دی او زه مجرم راننوتم نو معافي به غواړم. جومات له چې راننوځې نو دا به تصور کوې چې دلته زما معشوقه ده، دلته زما محبوب دی، زه محبوب ته راننوتم. د جومات خپل مقام دی. د دې وجې نه ظاهري احکام د خدای او د رسول منل چې دي دا به په اعتبار د عشق سره مني. د دې داسې مثال دی، یو پردی ښځه تا ته ووایي چې ورشه یو من اوړه راوړه راته، تاسو به وله راوړئ؟ هلکه خولې ګونګي دي. پردی ښځه درته ووایي چې ورشه ماله د پرپراکو جوړه راوړه، را به وړې وله؟ پردی ښځه درته ووایي چې ورشه مال هغه یو لیش چې اوچت هغه سینډل راوړه، را به وړې وله؟ ولې؟ ځکه چې دې سره دې څه تعلق نشته. او که خپلې ښځې درته ووایي چې ورشه اوړه راوړه، په منډه بیا راوړې که نه؟ ورشه جامې راته راوړه، په منډه بیا راوړې که نه؟ ورشه د پرپراکو جوړه راته راوړه، په منډه بیا راوړې که نه؟ ځکه چې دې سره د عشق دی که نه، دې سره د مینه ده، دا ستا ښځه ده، دې نه بغیر د کور نه جوړېږي. نو حکم یې څنګه مني؟ څنګه چې د خپلې ښځې حکم په اعتبار د مینې او د محبت ګویا کې مني، دغسې د مونځ او د روژې او د احکام الهیه او حکم چې دی هغه په اعتبار د مینې مني، په اعتبار د بیګار به نه مني. دا به نه ګڼې چې دا بیګار دی، اله که مونځ ورته ونه کړمه نو پرېږدي مې نه، بیا نیسي مې دوزخ کې مې اچوي. که په دغه نیت منځونه کوم کور دی وران دی. تاسو خیال راغی منځ به حکم د محبوب او د معشوق ګڼې. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه کله ډېر ستړی شم او سفر وکړم نو ټول ستړیوالی مې ختم شي چې یو 2 رکعته نفل نیتو تړم او خپل محبوب ته په سجده پرېږدم. نو چې محبوب ته تندی ولګوم نو ملاقات مې ورسره وشي. نو چې د عاشق سړي ملاقات محبوب سره وشي بیا ستړی پاتې کېږي. نو مونځ به په دې نیت. حج له لاړې حجیان چې راشي صاحبه څه لګیایي، عرب داسې دي او فلانې داسې دي، هو شیطانانو کې داسې، او پکې ونختم، په طواف کې داسې شلو شو، په بلاني کې داسې. دا ذوق او شوق صحابو نه تپوس وکړه چې د مدینې نه به په خپلو خپو راتله مکې معظمې پیدا 400 میله لار، او دغه طواف او منا او مزدلفه او عرفات به په خپلو خپو کو، او چې اوزګار به شو نو دعا به وکړه چې ربنا تقبل منا انک انت السمیع. خدای خواري مو کړه خو سي قبول کړه. ابراهیم علیه السلام او زوی ته حکم وشو چې کعبه جوړه کړه، چې کعبه یې جوړه کړه نو اخر کې دعا وکړه چې ربنا تقبل منا، خدای اوس قبول کړه. خواري خو مو کړه خو چې قبول یې کې په دا مخې راونلې. ته چې منځو کې او باروزې د مولا دو پیازه زوی د ځان نه جوړ کړی چې مونځ مې وکړ نو سم جومات نه راووتم. کېنه د ګډې زوی سم جومات نه راووتې، جومات ته خرم لاړ شي او بار راوځي نو ته چې مونځ د باروزې به ته وایې چې دغه د جنت توتي شم او سم جومات نه راووت. نه چې مونځ دې وکړو نو دعا به وکړې چې خدای تقبل منا، اوس یې قبول کړه. دا منځونه به د قیامت په ورځ زمونږ په دا مخ راوویشتی شي، په دا مخ ځای ورک شي. دا ستاسو منځونه او تاسو ما دپاره نه دي. نو دې وجې نه الله او د هغه محبوب سره به هر شی مینه او عشق مد نظر کړي، او د هغې احکام به تاسو د معشوقي حکم ګڼئ. نو عاشق سړی چې د معشوقي د حکم تعمیل وکړي او اصل کمال دی. یو بزرګ وایي چې
आशिक को क्या जरूर है काबे को जाने की, हम अपने कुए यार का काबा बनावेंगे। बैतुल सनम को छोड़कर काबे को जावेंगे, वहां भी वो सनम है तो क्या मुंह दिखा। जोशे जनू में हम भी कभी अपने आवेंगे, मजनू बनेंगे हम तुम्हें लैला बनावे। वो माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे, माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे, अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता। दाल्ला अनवार और तजल्लियात बचे वक्त की चमक्यावीगी, मजनून बवई दाम लैला आला। तासु ख्याल रहा नो अजीजानो अर्ज में दाओ कि तलाश बकवे और पतालाश के बा खुदा पाक अर्स दर कई। अर्स मंसूर वली और बुजुर्गो यो मकाम तौरा से दो जका चे खुदा पसे गर्जेदा, चे खुदा पसे गर्जेदा नो वर्ता मिलाउश वो चे मिलाउश वर्ता वीली दो अगर जल की उली दो नो हर तरफ त चिगूरी नो खुदा खुदा जान त चिगूरी खुदा नो दे मकाम तौरा से दो चे अनल हक आवाज दखले न हुआ। अनल हक दाम आना न हुआ चे ज खुदा मा जका चे हर तरफ त कतनो द खुदा न सिवा बल स प नजर न वर्ता। बल स देश त इस्तिगराक फिल्लाह हुई, यो इस्तिगराक फिर रसूल दे, यो इस्तिगराक फिर शेख दे त इस्तिगराक फिल्लाह हुई। और तरफ त चिगोरे अल्लाह बदर तक दे हद तरौरा से दो ची ब्या ब्या दसमात है न शुको जका चे अर्जा ब्या कतो मुलियान और उनी वो मरे को चे जानते खुदा वेली अगर मुलियानम तकड़ो वो हुकूमत हो उस पर मशरिक अखबार की वो मजमून रागले दे इजराइल की रिटायरमेंट न दे हादा चिटुना मा तराजी चे दा मजमून ओगोरा चे इजराइल अलैहि सलाम वही चे रिटायर के गमा नोर स्तड़े शुमदारूहुना नोर नशम कब्जा ख्याल अमरा गए नुमाले मा ता चिटुना सला रौड़ई दा चीट खुद पीपल पार्टी गवर्नमेंट तयो सही द सूबा सराद वजीर आला तयो सही चे द मशरिक अखबार बलकार निश्ता सेवा द वजीरानो द पसे द दबलेग गोल वजीर साहब गोलो तके नास्तो मुतियाजो तके नास खुदा पे खैर खैरियत के गोल रोविस्ता और पे खैर खैरियत रा पास दा द मशरिक डंडोर जी चोप दे और दा शैतानत दे ओ जमान शाह नामी और सड़ी दा बयान वर करे नुकार दे सदे चित पे अखबार के द कुफर बयानु न वर के कार दे सद नु मालवर शई वाला मुंग सकार चे द चा हुकूमत ते अगी तो वही चल कस्ता हुकूमत के दा बयान वाले वर कर जमा हुकूमत वे और दा बयान रागले वे ब्या बमे दर तखोदली वे चे द शेर सो पखी उस मुंग से कोले जमुंग दुमरा वसम न रसी दुमरा वस चे अल्लाह पाक दे द पाकिस्तान पे हुकूमत बांधी द शीन आसमान तंदर रो गुरजई द शीन आसमान तंदर वो म्याश्ते उशो नन तासो का तो सदर पदर ओबो पसे गर्जे दे आ द जुमे पौरस बे लारे राले गले द काफिर बचो न लारे मराव न ले अवगा द रजील बचे चे कम लारे राली की अगर त सूफी से हुई गिरेगा सूफी न दे सूटी से वर्त आरा जुमबा आगे रजील त टेलीफोन के मिनते बके जारे बके ना द जलील बचे बचे दे ब्याता तो बरली दास्ता द मुल्क द हुकूमत हाल चे पे खबर हो दे जे कि वो म्याश्ते उशवी वो बनिश प कमेटाई के रसकशी शोरोदा दो संडागान पर जंग दी यो संडावी चे जमेर के गम बल संडावी चे जमेर के वो सचल के खुदा पाक दे देना सख्त दुआओं कई चे पजमका के खुदा उबो जी की चे द तन दे हलाक सीधा कौम द तन दा जलील कौम दगा से हलाक खदे तबाह तासो मुंजू न दियो कबड़ू न दियो दलते मुंज गुजारो अगर तमेवेदा ता पीपल पार्टी तवाली वोट वर्कड़े बेनजीर तवेल दा जमा द खजे पशान दा ख्वाहा में वाडे बुजुर्ग दे नु चे सम इंतखाब करे दे नु परोरा मुंग सका तो सड़ी वादे खड़े वादे पसे अवतार गर्जेदा चरता गणकपान पी पेक्षवी चे गणकपान पी पेक्षवी दिनो अगी वेले दसे खजम दला कतले दा चे बस पावा बगर शल 1,500 रुपए ते वाली दी और डोलाय मोलाय वाला बराबर करे दो इजड़ाए वाला पटोले की चिकोर तय बोतले दे चिगूरी अगर इजड़ा ने अलका दा वाले वाले भाई खबर दादा चिता डोली गोख्तो डोली खुदाए ताता सुर डोली वर्को गण का पान सुर डोली उसके पके ने इजड़ा नास्ती मुंग सीकोले आगास कोचे नारे हुए मां पैसे रहा ते तख्ती दरी तो खुदाए तासुला पडोले की इजड़ा रावस्ते पैसे मुमलाड़े ईमान मुमलाड़ो और आगे दल इजड़ा उसे संभाला हुई मुंगतू नूर बगर की द पैगंबर हदीस और द पैगंबर कुरान सरम दुश्मनी दा नो द खुदा और द पैगंबर तासु सर दुश्मनी दा
تماشا کوي چې تاسو انجام بسي. د چا چې حدیث سره دوستی وا واورا ابو هريره په حدیث مې نو لس ورځې نهارو غږ نه کولو. لس ورځې پیغمبر ورته وی ابو هريره ته غږ ولې نه کوي چې زوګه ورته وی یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی د سترګو تمنا مې دا چې تا ته ملي دلې د زړه تمنا مې دا چې ستا حدیث مې په یاد ولې والله دا دو تمناګانې مې پوره کیږي نه د روټۍ پروا لرم او نه د اوبو نه د ملاستې په شوق یم او نه د ناستې ستا په چهره انور چې زما سترګې لګي نو زما دې زړه وچوي چې زما زړه به چېرته د روټۍ تمنا ابو هريره جناب رسول الله ولا یو کڅوړه ورکړه و ابو هريره دا کڅوړه والا چې کله اوږې کیږي نو دی کڅوړې کې لاس منډه تازه کجوري بروزي او ته به خوري کڅوړه ورسره او چې کله به اوږې شو کڅوړه کې به لاس نه ایستو به موسم کجوري به تازه راوته او د به خوري ډېر مودا کڅوړه ورسره و دا کار وکړ. حضرت عثمان چې په کوم ورځ شهید شو په غاله ګوله کې ابو هريره هغه کڅوړه ورکښ چې ورکښ نو پاس په یو غونډای باندې ناشته او دا شعر وای چې للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني. د خلکو خنن یو غم د حضرت عثمان شهادت او زما دو غمونه دي یو د عثمان شهادت او بل د محمد رسول الله د لاس کڅوړه رانه ورکښ کڅوړه کې بلاس منډه او تازه روټۍ بروزي چا چې د پیغمبر د حدیث سره محبت ناروح باندې باس پاتې شو. عزیزانو پرون د شیخ الهند رحمت الله علیه سره په مالټا کې 15 کاله قید یو مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی یو میاں عزرګل صاحب پسخا کوټ کې دا د شیخ الهند سره په تور او بو کې د انګريزانو په حکومت کې 15 کاله کې نو پرون میاں عزرګل صاحب وفات شو. نو زه داغه په جنازه کې نو هغه یو وصیت کړو چې د خپل استاد د شیخ الهند یو دو واسکټ ځان سره ساتي چې یو واسکټ په وړي کې دا غوستو او یو په جمی کې دا غوست نو یو د خامتا واسکټو سپین غوندي او یو د هندستاني کپڑے بادامي رنگ غوندي ګدانه وا چې هغه کې دنه مالوچ ګندلی او پاس اولاندې ته کپڑا وا دا په خوا بچي د بزرګانو اغوست دا دو واسکټه میاں عزرګل صاحب ځان سره ساتي. وصیت دا کړو چې کله زمړ شمه نو زما په قبر کې به زما د سر لاندې زما د استاد دا دواړه واسکټونه د بالغ په زیارت نو زه خو دا چې ما وکړه د شیخ الهند رحمت الله علیه دا واسکټونه نو به اختیار مې تنه لګا غوندې ټوټه راوښلوله او لګ مې ته مالوچ راوېست ما دا تبرک دې ځان سره به سات. نو عزیزانو پرون هغه وفات دا هغه سره و چې په دیوبند کې با په لندن کې انګريزان تیارېده د هندستان د انګريزان شیخ الهند مولانا عزرګل او مولانا حسین احمد مدنی ویستي. تاسو خیال راغی نن د مولانا مدنی بچو تم چې اندوان د قدر په نظر ګوري داغه وجه دا ده چې د هندستان په آزادۍ کې د مولانا مدنی او د شیخ الهند ډېر لوی لاس په پاکستان کې چا چې د انګريزانو د وستو د پاره منډه ترلې والي وي او دوړ دوپې کولې داغي ایس قدر او د سخاکوټ خلقو میا صاحب نه پیژن. وصیت دا کړو چې زمر شم ز مسافر پام کوي چې زما د مرګ خبرو نه ګرځوي مسافر زر را ته کوته وکني او خخمه کوي چې زما خدای سره معاملې صحیح شي چې خبرو نه ګرځو دا خدای مهرباني وا. پرون د علماو د طالبانو نه سیوا نور څو کډو خبر نه د اخبار ټیمو نه د ریډیو ټیمو نه د ټلویزیون. اوس خلک کوئی په ټي وي ونه ویلې او په ریډیو ونه ویلې او پلانې ونه ویلې مال خدای پاک او کزمر شم الله دې زمانو م په ریډیو کې اغسته کوي او په ټي وي او په ریډیو چې وای بس هغه وبخله په اخبار کې تعزیت ورکړل دی گورنل صاحب هم ویلي دي چې افسوس دی په ایمان وې زمونږ د گورنل پروا به می چرته داغه په مار ها یا د دې وزیرانو که خدای پاک هم ته په خیر خیریت زر خلاص پروا به می تعزیت سی وہی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہو زمر شمسبئی دوستان مرګري براشي پولاونه بوخري لاس به اوچت کی دعا وکړي چې خدای خبره د خدای او د رسول کوي. عزیزانو تقریر مې درته پدې وکړ
چې قرآن او حدیث سره رابطه. دا بوډاګان تاسو ټول خدای ورکړه. دا بوډاګان کې نه د علاقې علماو سره مدرسې پارځه کې ډېری دي، مدرسین پکې شته، علما پکې شته. یو حدیث یادو، یو وړوکې حدیث یادو، د قرآن سورتونه یاد کړي. یو تبارک الذی چې سړی ته یادای او د شپې سملی او تبارک الذی وای، دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به د قبر له عذاب نه راځي. تاسو تبارک الذی یاد ده؟ نو سه روټي خلاصتوب مکوئ او ما سه ډغری وهي او مدا منځونه کوي. قرآن او حدیث سره رابطه پیدا او منځ او داس خدای او رسول سره عشق مد نظر کوي چې دا زکه کوم چې زما خدای ډېر خوښ او دا غوي لیدي چې دا کار وکړه، زما رسول ډېر خوښ او دا غوي لیدي چې دا. تاسو وګورئ صاحب، دا دوه دروازونه بار پالګر ناستی مرغې په پنجره داخله ورځي او لاس ور پوره یې مرغې رامنډه کی او پوره دیوګه لاړې وا څه چلو شو جی وای بس به نظیر اتلو والا دا دغه په ځای به ته وزیر ده صاحب 15 روپے نور ورکی چې تو ګوره چې د غلام اسحاق سیټ هم ماته ملاویږي کړ. دا قوم دی، دا ملک دی او دا اوس دا بدبخت قوم که په دین پوي دی، دی ته دین معلوم او دوی د حدیث په روح پوي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله. سوک چې پالګر تراغه او هغه ته لاس خود او هغه څو ویل او د پی یقین کو نو د کافر شو. هغه قران چې کوم پر رسول الله نه حدیث کې راځي چې کوي او سړی دا ویل چې دا پالګر چې سوې ز پی یقین نکوم او اسی ورته لاس خیمه ګورم چې دې څوي د دې سړی به یو عبادت سلويخ پرځي د الله په در کې نه. تاسو ورشي دې پالګرو ته سونه خلق دوی تم ناستی پالونه کوي د شب قدر پشپا باندې خزر راټولی او په منګوټي کې صاحب نامي اچي او پالونه راوبر. نو یو حال دی په دې ملک کې چې ارس سو کوي داغه اتباع کون کی پیدا کی ارس. نو دا قوم ایس سمیر نه لري بالکل. د ګډو د چیلورونه دي چې د کور روزي پته نه لګي چې په کم طرف لا. او بیا زمونږ ملک خو په دې میدان کې ډېر بدبخت په هیڅ ګناه پکې صرفه نشته، په هیڅ ګناه. اره ګناه برملا خرڅېږي، اره ګناه او دا قوم اخلي. تاسو راشئ وګورئ په دې ملک، ستا ټول ملک د چرسو ډیپو دی، د ملیانو زامن اسکی زمونږ بچی، د پوډرو ډیپو دی زمونږ بچی، د شرابو ډیپو دی زمونږ بچی. ته ورشه په دې آیات آباد کې د کسټم نه چې واوړې د سړک په غاړه باندې د شرابو بوتلې پرتې، د شیشو دکانونه دي، کلاو بوتلې پکې پرتې دي او خرید کېږي او د پېښور ته راځي او مونږ یو بوتل په 800 په 1000 په 1200 د هر ملک شراب دلته مله. اوس تاسو په ایمان ووایئ چې د آیات آباد کسټم نه واوړې دا علاقه پاکستان دی که دیلې دی؟ دیلې دی دا یا پټیاله ده د سیکانو ملک. د باړې گیټ نه چې واوړې دا علاقه دیلې دی که پټیاله ده که پاکستان دی. یعنی چې د پېښور نه 10 قدمه بار شي بیا هره ګناه روا ده. تو لعنت دې په داسې حکومتي او تو نالت دې په داسې ملک وي او تو نالت دې په داسې قوم وي چې په کوم ملک داسې خنزیر قوم. پولیټیکل شتا، پولیټیکل ایجنټ شتا، ای پی ای شتا، تحصیلدار شتا، خاصدار شتا، داغه په مخ کې ګناه خرید کیږي او د ملک او د قوم ته سپلای کیږي او د قوم بچی په تباہ کیږي لګیا دی. دا پولیټیکلی څه لپاره؟ دا دغه لږه چې د قبایلو ملکان راځي ساتي، دا سنداګان ماړه ساتي چې درنسو پخکرو نه وي. دا دغه لږه په خدای قسم چې دا د سړي د زامنو ملک شو چې زه درته په دوی بولډوزر یې وګرځوم او سره د بچه کچه د بولډوزرو د پایو لاندې. نو عرض مې داو چې کوم حکومت چې د دې قماش وي چې 10 میله ایریا کې د قوم بیړه تباه کېږي او هغه حکومت د دې علاج نشي کولی، هغه هم څه ملک، هغه هم څه وطن. کسټم والا دا شرمخانې ورته په لاره کې کېنول چې دا شی در باندې راغی نو وینیسئ. نو هغې دپاره کسټم سټورونه خدایم په څه پوهېږي سټورونه ورته جوړ دي. نو خلقو نه چې مال ونیسي بیا د پېښور دا غټ سنډاګان او د پنډۍ او د لاهور دا غټ غټ سنډاګان او د امبرسرای میخې دا راځي او په هغه سټور کې نیولی شوی مال بیا په نیم. دا ملک که دا شی غول دي چې تا ونیوه نو بیا ته په ما خرڅی ولې تیلی ورته ککړ. دا پوډر چې دوی ونیسي
قسم په خدای دی چې دوی ونیسي دوی یې خرڅوي دي. امریکې او برطانیې او عربو ته چې دا پوډر دي دا وړي څوک، رسوي یې څوک، لاس پکې د چای ستا دا جازونه یې نه وړي. سره د دې چې تا په ایرپورټ باندې ورته رډارې لګولې دي، مخکې نه هېرې پھېرې پکې وشي، تېر شي او جاز کې امریکې ته ورسي. یو شپه کې دلته سړی کروڑپتی یو شپه راشي چې درته زمونږ نه د روټۍ درک نه لګېد، د روټۍ درک مونږ سره به په دې جومات کې دا زه چې په دې جومات کې به مونږ سره وظیفې خوړ. نن راشه هغه خلق عرب پتیان دي ځکه چې امریکې ته پیره کامیاب. تاسو خیال راغی دا ملک دی صاحبه محاسبه کیه. پرون رانه یو افسر تپوس وکړو دا ملک څنګه شو جی مال څنګه شو. مونږ څه خبرو چې څنګه شو. مونږ خو وایو چې یو ښځه وه د هغې دوه لوڼه وې، د یوې عشه نامه وه او د یوې ګله نام. چاته تپوس وکړو چې د لوڼه کې د عشه ښه ده که ګله ښه ده؟ هغې ورته ویل نه عشه ښه ده نه ګله، او دي وخوري یو تر بل. دواړه ویل د ځان په تیکو اخته. نو ملک څنګه دی؟ مال ټول ملک دی خدای د ځان په تیکو اخته کړي. مونږ ته خبرو چې څنګه ګوره ورته که او مال یو ټکی مې واوره چې ښځه خو دې شته که نه؟ ویلی او شته. مال چې ته او ښځه د سهار نه تر ماښامه پورې په پرزونو یی په کور کې او ډزو مارم سره جوړ کړي په دې کور کې بچی او روټۍ پخوي. ته ښځې سره په پرزونه یې اوړه به څوک هغږي، روټۍ به څوک پخوي، کټوی ځکه چې کار خو ټول دا ښځه کوي. تا سره په پرزونو ده، تی د ګیرې نیولې ده، د ویښتو نه نیولې ده او ډزو غپ جوړ دی. نو اوړه به څوک هغږي او کټوی به څوک پخوي. او ټیک شو؟ ویلی والله ټیک شو. نو مال ته ووایه چې صوبه او مرکز په پرزونو دي، وزیران او مرکز په پرزونو دي، لیډران او مرکز په پرزونو دي. نو د ملک له به د تقدیر فیصلې څوک کوي او د ملک کارونه به څوک کوي او د ملک نوکرۍ به څوک کوي او د ملک نه. ټیک شو؟ ستا سره راشه په کمیټۍ کې وګوره 7 میاشتې وشوې چې په بالا ماڼۍ کې اوبه نشته. 7 میاشتې دا جومات کې خو تاسو ګوره یاره جمعه راځئ. 7 میاشتې وشوې. نو بالا ماڼۍ نه د دلی پنډت جوړ دی. دلی کې یو پنډت مړو د جڑا پہ سوک نو دلی کا پنڈت مویا کوئی رونے والا نہیں. د دلی پنڈت مر گئے جڑا والا پہ سوک نہیں. کوئے وہی تیار دے ٹرانسفارمر پہ بجلو والا نہ لگے. دا حکومت خلکو د شپې بیغه تباه شوه د ویاړو نه په اوبو چل په دې کوڅه کې لاړ شئ داسې نیر خو چې 200-300 قدمه لاړ شئ دغه ځای کې وګورئ هر سړي په ویاڼۍ کې بالټي ایښي دي او د ویاڼۍ نه اوبه ډکوي او کورونو ته یې وړي. چا ورته مشینونه لګولي دي صاحب، مشین یې لګولی دی راکاږي، دې خوا هم مشین لګېدلی، دې خوا هم مشین لګېدلی. جومات کې چې اوبه نه وي دا مشینونو والا چا هم مشین رانوړو چې جومات کې ولګو چې دې ډیګایل هم پې لګو. دا چا ونه ځکه جومات خو څه شی نه دی، د دې کورونه د آبادي جومات ته خدای بیړه تباه مشینونه دي. 7 میاشتې ماله چې راشي زه ورته یم زه یې هغه خو پسې چې چاله ووټونه ورکول پرون هم ښځې چاله رایستې وې او په پولنګ سټیشنونو کې یو بل نه ویښته ویستل او ووټونه ورکول. ما ته څه وایي ځئ رک شئ خدای دې در باندې په 7 اسمان کې اوبه کا مونږ له چل راځي چې اوبه نه میلاویږي په تیمم مونځ کو. خو شکر دی چې کومې ښځې دې خلکو له ووټونو له راویستې وې نن هغه ښځو له په بالټو کې اوبه کورونه هغه د ټاک بړواګان در مونږ څه کار. ما خو درته وایي چا کړی وایي په خپله وایي یو بل هم در پس سم چې کړي په نو عرض مې دا و چې غلطې فیصلې په دې ملک کې د قوم کړي دي. نو چې کوم قوم غلطه فیصله وکړي هغه قوم به بیا غلطه فیصله سټي هم د هغې نتیجې ته به هم بیا دی تیاري.